من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون محترم وحاضرين غزوة بدر تفصیل شروع کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم او داغی صحابہ غزوہ بدر کے سونا قربانی ورکڑے او دا اللہ پہ دین ځان قربان کړی دی د الله د دین په مقابل کې دې ته نه دي کتلي چې دا مقابل زما پلار دی رور میں دے تر میں دے خورے میں دے ماما میں دے چون کې د الله دشمن دے سره د خپلوي لحاظ ول ساتل نه ده دیو جن دی بدر ته یوم الفرقان وای حق او د باطل په منځ کې فرق دې غزوه کې الله کار کو تیر ابتدیس تر رسیدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم د سار مانځنه پس جمعې ورځ وا خپل صحابه مرتب کړه په سکون باندې ودرول هغه د سواد ابن غزیه دا قسم ذکر شو د سب نبار وته او نبی صلی الله علیه وسلم په دې خېټه کې وو او ته ویل چې سواد په سب کې نه ودرېږي سواد نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل اذا الله نبی والذي بعثك بالعدل تو خو الله په عدل او په انصاف را لګل لہذا تمال بیت بدله او قصاص راکا زتان خپل بدله او قصاص والم رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل هغه ویل چې اې الله نبی زما خېټه کولا وها لہذا تم د خېټه بربنده کا زه تعالی گزار در کوم نبی صلی الله علیه وسلم خېټه بربنده کړه
سواد ابن غزیه نبی صلی الله علیه وسلم غیږ واغستل او چپ یې کړلو. نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل اے د الله نبی ما تا نه قصاص او بدله نه اخیستله، خدا آخرنه حالات د ژوند پته د مرګ ژوند نه لګېږي. ما ویله سنه دې جنګ کې مړ شمه نو راشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بدن سره زما آخرنه بدن لګېدلی. دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن کې د نبی صلی الله علیه وسلم په لاړو کې او د نبی صلی الله علیه وسلم په اختو کې الله برکات اچولی وو. موږ ځکه منو چې احادیثونه ثابت دي. اکثر صحابه به د نبی صلی الله علیه وسلم وبد او داسه استعمالولې د نبی صلی الله علیه وسلم اختبه استعمالول. ام سلمہ رضی الله عنها سره رسول الله صلی الله علیه وسلم اختی ساتلی ځان سے په یو ډبی کې اچولې. نو څوک هم چې نا جوړو نو ام سلمہ رضی الله عنها لبا خانت کې به وګو لراوړي هغه به کې غړوي او وګو کې بوله او نو نبی صلی الله علیه وسلم اختبه په وګو لاندې شو هغه اثر به په وګو کې لاړ به پاغي باندې لمبل. دغه وجه رسول الله او د انبیاء آثارو کې الله برکت چولې دې مونږه منو، لیکن نور قیاس په نه کوو. اوس موږ راغولېږي د پیرانو علماء دا غیم په قیاس کو چر د پیرانو په جوټه کې برکت ده، دا غي په جامو کې برکت ده، دا غي په پټکی کې برکت ده، یا دا غي د اوبو او دا سنه چې کومه پاتې شي پای کې برکت ده، یا د علماء مبارک دا عقیده او ساتو دا عقیده به جایز نه ده. او د انبیاء مبارک ذکر وایي چې په حدیث کې ثابت دي انور به قیاس کوونه. رسول الله صلی الله علیه وسلم سواد ابن غزیه ته دعا وکړه. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کې من تاسو ته تربیت راکو او هغه چاته چې څوک مشران دي دا غي سره واک او اختیار دي غي تربیت هم غرض دي چې د مظلوم حمایت او مدد وکوي او هغه به پرېدای نه د ظالم نه بوله مدد اخلي. اگر کدا ظلم تا پخپل ولې اونکو ته پخپل هم ظالم ظلم کې ځان با عدل او انصاف ته وړاندې کې. یو روایت کې راځي دا دی وجه نه زمونږ تاسو دا حکومت جوړیږي نه څلور اویا کال نه زیات وشو، لیکن اوس پورې موږ تاسو حکومت د خکېدو په نسبت باندې تنزل ته روان دی. وخت په وخت باندې موږ تاسو هر کال د بل کال نه بدتر دی. نو د دې سبب اصل کې یو حدیث کې راغلی دی چې دې سره مناسب ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ام سلمہ رضی الله عنها بل بیبي وا حبشو ته هجرت کړو، نور صحابه مو حبشو ته تلو. نبی صلی الله علیه وسلم دا غینه تاسو کو چې تاسو په حبشو کې څه قصه ولیدله ناشنا غونته کې واقع او قسم څنګه ولیدله. هغه ته ویل ومنګ ناستو وم کتل یو زنانه وا عمر رسیدا ګډای وا منګه په سر باندې پورته کړو لار باندې روانه وا. ودې کې یو دوا ځوانان رااله او دې بډای له یو په دې وګو کې ول الله ستې خوستو د کې ول ور کړه.
داغي د کې د وجنا فسقطت على ركبتيها وزنګونو باندې هغه را پریوتله او په سر باندې چې کوم منګیو هغه ته مات شو. دا زنانه نور وسه نه وو چې دې ته سزا ورکړې لکه بازي او باش دسی پلار رواني څوک عام کس رواني دی پورې خنداګانې کوي دی پورې مسخره کوي ولی په دماغو کې نشدا چې موږ نه خصوص ته کوښ نشي کولای. وې دا زنانا کې ناستلا وی ویل چې یا غدر دې کسته ویل وستابت حالي د قیامت پر ورځ باندې چې الله تعالی هغه د عدل په کرسي باندې کینی او تمرا واستلې شي او زمرا واستلې شي او الله تعالی ته پوښتنه کی چې دا تاول را غرزوله تا ته څه ویلی چې تا دل د کور کا او راو د غرزوله او منګې د علماء کو هغه ورځ باندې به به تاسو ګورم دا ډېرو سنجیده خزه او خيار خزه دنیا کې ټیک ته مونږ تاسو څوک ظلم وکي زیاته وکي بدلم تیوانه غستلا لیکن د قیامت ورشته ده چې دغه ظالم نه به مونږ تاسو بدله به اخلو. ول حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت پر ورځ باندې الله دون عدل چلی حتى يقتص للجلحاء من الشاة القرناء. دنیا کې یو ښکارور ګډ دی او غره لګېدل دی ګډه والے د بخکرو ځکه ښکارور هغه خوګول کوي زوروري بخکرو والے دا د قیامت پر ورځ باندې به الله د هغه د پاره بدله اخلي ریدي به نو ته وای راشه دغه وجنه ذل حوش حشرت دا ټول حیوانات بل الله یو دوباره بیا را ژوند کوي ټول غواګانې دا ټول حیوانات د قیامت پر ورځ به الله را ژوند کوي یو بل نه بوله بدلی اخلي به داغي نه رستو فنا کوي دي انسانانو ته ورخی چې ما سره عدل او انصاف چلیږي. د قیامت پر ورځ به د ظالم نه الله بدلا اخلي. وګوره الله د ظالم نه په دنیا کې بدلا اخلي او سره د چا سره ظلم او زیاته کوي نو الله دې تبریری نه په دنیا کې هم تی اخلي او په آخرت کې هم تی اخلي او کله سم دوارته واخلي کله په دې طریقه باندې واخلي چې دا مظلوم بچولا ظالم نه بدله الله واخلي ولوريږي ومن تاسو به کوئی ګونه الله نظام د څه ظالم ته ظلم پریدي نه او د مظلوم ظلم معاف کوي نه. اسرائیلی واقعاتو کی راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اجازه را کړې ده حدثهم بني اسرائیل ولا حرج تاسو د بني اسرائیل قصې بیانوي ولا حرج په دې بیانولو کې ګناه نشته. وجدار چې بني اسرائیل یو غټ قوم تیر شوی دی ډېر زمانه پاغي تیر شوی دي هغه د موسی علی السلام نواله بلکې د یعقوب علی السلام نواله تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دا سلسله چلیدله. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته اجازه را کړې چې ناشنا واقعات د اسرائیل کومي هغه بیانوي خیر او بشرط دې چې ګور زمونږ د اسلام سره منافي نه وي زمونږ د اسلام سره منافي واغه واقع به موږ نه بیانو نو باغله اعتباري او چې زمونږ اسلام سره منافات نه نو موږ د بنی اسرائیل قصې بیانولې شو. واقعاتو کې راځي وي موسی علی السلام یوزل الله تو ویل یا رب ارني عدلك وانصافك في خلقك یا الله تماتا ستا عدل او ستا انصاف په دې مخلوق کې چې چلیږي تما ترا او خوا ته دې خپل مخلوق سره په کومه طریقه په عدل چلیږي
څنګه معامله د انصاف د دې سره چلےږي یا الله ما تلک راوخه الله تعالی وی موسی علی السلام ته ویل چې موسی ته ګوره د شکسي چې ډیر تیزی مزاج کې دي تیزی دا صبر نشي کولای موسی علی السلام جلالی انسان دیوژن حدیثو کې اومدارنګ قران کې دا غي واقع کې هغه جلالیت ذکر شوی دی وکړه ته تیزی صبر وونه کړی شي هغه یا الله ز صبر کوم الله تعالی سیدا لانګیزي کې یو غر دی وړو کې غر دی دا غریخت چینه دا تلار شه پاغي کې پټ کې نه او دې چینه ته ګوره چې سم عمل کیږي چې تا تزما عدل او انصاف په مخلوق کې ته معلوم شي چې الله په دنیا کې هم عدل او انصاف د بندگانو سره کوي موسی علیہ السلام راغې په غزي کې پټ کې ناستلو دې کې وکړه یو سړی دی اس باندې ناشته دی ډېر خي جامع چولې دي اعلی لباس خجامي ودي چینی سره کوشو او به اوس کله وګوس کرنه رستو هرڅی را کلاو کله خپلغه ځان څخه چې کومه بټوي مټوي تړلې هغه مرا کلاو کې لګډړې واچوله یرا پاتې دو او ایست روان شو بټوتی په غزه کې پاتې شو او بټوي کې پیسې وي مال په کې وخت پاتې شو روان شو د دې علاقې نه لاړو چې وکتل موسی عليه السلام یو ماشوم راغی د چینی نه وګوس کله لکې ناستو وکتل ته بټو پرتا ده بټو راوغستله کلاوه کړه دنه په کې پیسې پرتی دي است ماشوم بټو د ځان سواغست روان شو لاړو موسی عليه السلام د حالت وکړو ماشوم نرستو یو سپینګیره سره راغی او عمر والا استرګو باندې ورون د چینه تراغه چینه نه وګوس کړي او تاسو په دوه رکعات عمل توسو کړ هکینا سوړړې واچوله دې کې کم سړی چې اول تلو چانه بټو پاتې شوی با نیمه لار کې او ته فکر شو چې خمانه خو بټو پاتې ده زه بټو نشته زین اداراغه چې دا بټو قسمانه غ چینی خاصه پرې وته واپس چینه تراغه چې وکړه د سپنګیره ناشته سترګوړون دې نو ته ویل اعتنی کیسی زماغه بټو مال راکا اورم دوی ما بټو کما ده زه خو بټو نه نیم خبر هغه دلته مانه بټو پاتې شوی دا تراله تاغسته ده هغه ته وجړل چې قسم دې ز پستر ګړون دې مازه چینه نه ما زه طریقه باندې معلومه کړه زه بټو کوم ځای ما معلومه کړه نته خبره نته معلومه دراته استدا سره را اولګې د تورې راواغستره استدا بډای مړکو هغه نه پسوله تعالی شي واغستله بټو سره ونه و شړو روان شو لاړو بډای په غزي باندې مړکو موسی عليه السلام دا حالت وکړو الله تی ویل شي الله بټو ماشوم وړا او مړ په کې سپینګیره شو ورون پسترګو باندې وړوند دا څنګه عادل دی یا الله کم کیفیت د عادل دی څنګه انصاف دی حکمت خو ما تراوخه الله موسی علیہ السلام ته له موسی وېدا کوم چې تا اول کې وکړو چراغه د دې سړی پلار د دې ماشوم پلار او سمزدوري کړو او پیسې او مزدوري ولنه ور کړې دا حق په پاتیو
زرا اولګېدلم د دنه مې هغه حق واغستو هغه زوی ته مې ول ورکو ځکه زه د چا حق چاته نه پرېږدم زره ما او تا د چا حق والو ټیک ته کوم نه وانه کس ما استاد بچو نه بیخلی هغه بد اثرات بز ما استاد په بچو باندې کیږي عدل او انصاف من تاسو اونکو د چا سره ظلمونم کول پر دې حق هم ځای کو کله به الله موږ نه والی کوم نه وانلی بچو نه به الله د حقیقت هغه حالات به الله په بچو باندې راولي اکثر هم د قصیو چې موږ تاسو ګورو خپلاري ظلمونه او زیاته کړي بد حالت به په بچو باندې راشي نو هغه مې تی واغستو او پاتو شو د سپینګیره چې کوم ده دې سپینګیره را لګېدل او د دې سړي پلاري مړ کړو انا حق هغه بدله د دې جی په پاتې وا خو یې نه پیژندلو راولګېدلم په دې جی مې دې مړ کو چې د پلار بدله اخلاص شي دا غزما عدل او انصاف دی نو دیو جنا غزنانه ډېر عجیب خبر او توکله ورت قیامت پر ورځ به الله عادل وي او د قیامت په میدان د محشر کې به موږ تاسو ټول ودرېږو الته بستات صحالي کانه چې الله ته پوښتنه کوي چې تا دا بډې ولې راغورځولې دا د ضرر ولې ور رسولې څه جواب وکړو کله کې موږ تاسو سوچو کو کړو اس کله بز استاد شر اراده اونکم اس کله بز استاد ضرر اراده اونکم اس کله بز استاد دوک درونه رسوم کوشش بدا کوم چې د انسان تزما طرف ته نقصان اون رسیږي ضرر ته اون رسیږي یو قسم ضرر ته اون رسیږي او رکاوټ ته جوړ نشي ځکه د دې ته پوسو معنا د قیامت پر ورځ باندې کیږي پریری الله نه روایت کی راځي جابر رضی الله عنه روایت ته جابر پسې سفر کړی دی چې عبد الله ابن انیس یو حدیث اوریدل د حساب متعلق عبد الله ابن انیس په وخت کې په شام کې او جابر په مدینه کې و یو حدیث د کول پسې جابر رضی الله عنه یو میاش مزل کو د یو طرف هل تلاړو د حدیث د عبد الله ابن انیس نو اوریدو هغه رسول الله نه اوریدل او واپس مدینه ته راغی حدیث دا دی جابر ورغه عبد الله ابن انیس تی ویل یزر اغله و د مدینه نه په یو حدیث پسې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدل د قصاص مبارک د قیامت پر ورځ باندې با الله د انسانانو سره په عدل او په انصاف باندې چلیږي زه پاغي په راغلم عبد الله ابن انیس ویل او ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی دي الله به تمام انسانان راجمع کی یجمع الله الاولین والآخرین میدان د محشر کې به تمام انسانان الله راجمع کی او ډېر سخت حالت وي ډېر سخت حالت دون تنگ به انسانان ولاړی دون تنگ چې لګړیر ټیل کې بای سړی د پزمکه خپې نشي کې قستل او د نور چا په خپو باندې خپې راغلي دونه ټیل وي او تمام انسانان وي او الله به ته आवाज کوي د اولنی چې څنګه आवाज اوري اخرنی به اوري الله به توي ان الديان زد ديان معنا بدل ورکون کې په عدل او په انصاف ز عدل او انصاف معاملې کوم د خلکو سره اعلان وو کې چې یو جنتی با اق وخت پورې جنت ته داخليږي نه چې د یو جهنمی په د پورې حق یا ظلم په کړی او هغه ولور نه کی مثال په تور زمنګ تاسو په ملک هندو دی زمنګ تاسو په ملک عیسائی دی زمنګ تاسو په ملک سیک دی کافر دی او شریعت موږ ته د اجازه نه راکړي چې موږ د داغي بیزتی وکړو کله چې هغه زمنګ تاسو ملکی دی هغه سره کارت دی د بار نه چرایشي د بار نه هغه سره موږ له جایز نه دی چې په پاسپورت باندې راغی یا زدي جنا ما تعالی شو برتانیې ته او هغه سم پاسپورت هغه د مسوکو امریکای ته پاسپورت هغه د مسوکو
چې رستاس د قوانینو بزی لحاظ کومه ته اجازه راکا اوس موږ له جایز نه دي التلا شغلاګانی وکړو چې راشه مړه د انګریزان دی پیسې ته پټه کا او داسم کافر دی ما تعهد کړه عهد لوز یو سره لوز نه بعد دوکه کول د تعالی شرعاً جایز نه دي مذهب یالتا په باندې وزن نه لټه دغه څه موږ تاسو په ملک کې ده غداغي زمون ظلم کو مالم تی واغس کو پنا حق اینه مولتوی ک پنا حق زیته مسو کو پنا حق نو الله راته نه پریری د قیامت پورز به تر اق وخت پوری جنتی جنت ته نشته تر څو پوری چاغله حق نه ورکړي حق باغله ورکړي حق غدا ده هغه نه ګناهونه راواچول شي پتا باندې او یا بستا حسنات هغه تور کړی شي هغه په عذاب کې به تخفیف راشي کنه د قیامت پر ورځ شریعت مونږ تاسو دانه دی ویلي چې مونږ دي اندوانو سره ظلم وکړو د سکانو سره ظلم وکړو همدارنګه د مجوسو ته ظلم وکړو چې موږ په ملک کې ډیر دي او هغه قوانین ارڅ منی اول ور کړی شي دا جایز مونږ تاسو نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه بچا چې معاهد اوجلو دا به د جنت به محسوس نکي سره د جنت به محسوسه ولا شینه او اذا غیب وی څلويخ کال په مزل باندې مخ کې سړی ترازی څلويخ کال مزل جنت ته پاتې دلته به دا غیب به محسوسه ونه مزیدار زیاده الله دې ممتاز ولګوس ودولت لین شي نبی وجنه انا حق ظلم به سره نه کې هغه مال به په حق نه علي دې د وجنا من تاسو را لګي خپل حقوق اخلو را لګي یو چا باندې فتوا لګو چې هغه د توحید د قران کړه دی د توحید د فلانو کو او موږ را پاتې غزینه ولسیزو ورونه ولسیزو د شریعت مونږ ته نه دی ویلي دا شر پسند خلق دا کوي د لپاره چې اسلام بدنام کړي مسلمانان بدنام کړي اسلام مسلمانان دا بدنام کړي دا اسلام مونږ ته اجازه نه درکړي چې موږ دې را اولګي د چا عبادت خانه دی وران کو د چا ورونه دی وران کو زمونږ په غزه کې ها ټیک دا نوې عبادت خانه شریعت مونږ ته اجازه نه راکړي چې هغه اجازه ورکړي چې نوې عبادت خانه جوړيږي او چې زړی هغه باندې پابندي بیان شته چې کله تعهد دی سره وکړو ولیکن دوران اول خپل شریعت هغه حقوق مونږ ته ویلي په ترتیب باندې وای اوس په خپل مونږ را پاتې وو زین ورانو پته افراد تفرید پته نه لګيږي دا جایز نه ده ان شریعت مونږ ته دا ویلي چې قانون دې مونږ په خپل لاس کې وایو یو تن پسې را لګيږي او وايي جوړه د قران توهین کو او راشي مړې کوي دا مونږ له جایز نه دي دا قانون کوم تاسو په لاس واغستلو دین خو فساد جوړيږي فساد زما به تاسو ورانه ذاتی را اوبرګم فتوا به در باندې درکما چیرې دا کافر دی ګستاخ رسول دی د پیغمبر ګستاخی وکړه د قران ګستاخی وکړه او هغه بی عزتی وکړه او نن سبا د دروغو کارونه خوري دی قران په خپل وش کوا او میډیا کې وګوره قران وش کویندا د شکولې دي به څوک تحقیق کوي دا چاش کولای دا چانه د شکولای ډیر مفسدان د قصې کوي دیو جن شریعت مونږ ته دا نه دی ویلي چې قانون دې مونږ په خپل لاس کې وایو نه بدلنی راځي دې د وجه مونږ هم دا وایو بار بار چې ترڅو پور اسلامی قانون په دې ملک کې نه راغلی والله کې امن راشي دغه څه بد امن نه وي وخت په وخت باندې بد امن نه مونږ ته راځي ظلمونه به د هر طرف نه هر طبقه والا ظلم به ظالم به مظلومي دابل بکته چې کله اسلامی قانون نه نشي ځکه اسلامی قانون کې ټول یو شی دی ټول یو شی او هغه زنانه دیو جن دا پنجاب کې واقع راغله او ټول زینې سيزينې دي دا کسان شرفسن انسانان دي صرف اسلام بدنامول غرض دي یینه دا مسلمانان دا کار کوي مسلمان اجازه دې نه ورکوي نه اسلام ته اجازه راکوي اسلام کې د ارچا خپل حقوق دي خپل حقوق به ادا کړي صفام رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي کمر دې کو دا معاهد جنت به پتا باندې حرام دي محسوس ولا نشي
هغه زنانا الکانو ته ویل چې تاسو په قیامت پرسته حالي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېده د زنانه ویل صدقت دې ښځې رښتیا ویلي بیا و فرمایله کیف یا لن یقدس الله امه هغه امت هغه قوم هغه ملک به الله پاک نکی صفا به نکی پاکي به عدل او انصاف را نشي پاکي به خوشحالي را نشي لن ياخذ لضعيفها حقه د کمزوري سه ودريږي نه د کمزوري د ضعیف سه ودريږي نه دا کس په الله نه پاکي څه خیال هم زموږ پاکستان به پاک شي یا په دې وټونو به پاک شي په دې به قانون بدل شي اور وټونه موږ تاسو ګورو چا څه پیسې ډېر وا هغه سره مخکې ده نن سبا دا بزنس خسره دی کاروبار خکار والا دی الله نه دی یریدون کې چې پیسې د سره نه وي معمولی هوته ته نشته د علاقې کونسلر نه جوړيږي پات شو غټ هوته ته سېنیټر بس جوړ شي سېنیټر هم په پیسو دی دغه په پیسو باندې دی دی هوته تر رسیدل په پیسو دی دینه به موږ تاسو توقع ساتو چې را په دې باندې به انقلاب راشي حالات براشي انقلابات په دې نه راځي شپې تکا څه د پاسه درې او یا کال دې مدارینو موږ وغولولو ویلو اوس موږ زیل نه راځو فلان دې بس کوي کی الله دې موږ دماغ زیل راوړي په نور نه خو جنگ کو پیونه کو کنه په دې مدارینو خو دې وبس جنگ ونه کو په دې مدارینو خو دې وبس جګړې ونه کو هغه یو شان بلبل شان چې کله عدل نه راغله د ظالم مخ نه نیول شي او د مظلوم سره درېدل نه دا قوم الله نه پاکي دی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم سواد ابن غزیه ته ویل چې را شمانه قصاص والا مانه بدله والا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مړ کېدو سره تړلو صحابه په دک سره واستو ولې وزل عباس سره وته وې قتل چې انصار ناس دي جړلې ته پوښتې ته کولې جاړې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پریخي د مانځ ته نه راوځي نه جوړه دي نبی صلی الله علیه وسلم لاړو عباس لاړو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل نبی صلی الله علیه وسلم ډېر په تکلیف باندې وروته کېناستو بیان وکړو ا بیان کې نبی صلی الله علیه وسلم ویل څوک چې ما والی را دي چې مان له بدلوي تاسو کې چې چاته ما خوشي خبره کړي سبب تو تیز خبره مې ته کړي را دي چې مان له بدلوي چا ما باندې کوم روپۍ پاتې ما ته دی وای را دي چې د عباس نه اغوالي رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخر کې ځان څه ته وړاندې کو ځان هم دې ته وړاندې کو یاره ما باندې چا څه شفاعت نشي عدل انصاف دیته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ټیم کې دې ته ځان وړاندې کړی دی دیو جن عدل رسول الله صلی الله علیه وسلم درس مونږ ترا کړی دا غي تعلیم مونږ ترا کړی او دیو جن تبدیلی به ځان نه کوي ځان نه یو تن په خپل په عدل او په انصاف کو چلے دو زم په عدل چلےګم تم په عدل چلےږي زه کوشش دا کوم چې دته مصیبتونو ټیکاوټونو ته جوړ نه کم سختانه ته جوړ نه کم نرمي معاملې وسکوا ته ما سره د نرمي معاملې کې د سختي معاملې کې الله به فضا ټوله موږ ته برابر کړي او د عزت ته رکاوټونه جوړول غواړم زيته کول د څه غواړم او زه هم ته ما سره په عدل باندې او چلےګا دا کېدل نشي چې دې کو په عدل او په انصاف باندې بچلېږي عمر ابن عبد العزيز راغی هغه په زمانه کې سخت ظلمونه سخت زيته تر زمانه اکثر مالونه اغستیو جاګیرونه اغستیو ظلمونه کړو لیکن عمر ابن عبد العزيز اول ځان نه شروع کړ ځان ولې خزي تی ویل بادشاہ لوروا پنځه بادشاہان د دې رونو تیر شویو او دا د عمر ابن العزيز قضا تر لوري و چې کله عمر ابن عبد العزيز خلیفہ شو ته ویل چې زوج خلیفہ شو ما د مسلمانانو په امور مشغول یم ستا حقوق التزوجګار نه
زه به تعالی وقت درکما یا تاسو به صحبت وکم کورواله به سره وکم لہذا که خوښه دي طلاق بدل درکم بل خاوند سره نکاح وکړم او یا ما صفات چې حقوق مطالبه برانه نه کیږي زه څه په نور شنو کې مصروف یم هغه وتی ویل چې زه تاسو په نکاح کې پاتې کېږم خپل حقوق نه نه غواړم هغه صحیح ما څه پاتې کېږي ما نه حقوق نه غواړي بیا د څه وکړي چې دا تاسو څونه سونه ده او تعالی ورونو یا پلار دل درکړي دا د بیت المال حق دی دا د مسلمانانو حق دی دا راکه چې بیت المال کې داخلو هغه بالکل والا دا د مسلمانانو حق دی داخله بیت المال کې داخله او سم دواره اعلان کو سم دواره چې چا د چا نزین نیولي سم دواره ماته پیسې لراوړي سبا ته نه پریدو جی کریں گے وہ کریں گے غلام کریں گے جو وہی سړی کنه بس پیچھے جی نه کوي کې پر وې پلان کې کردار ته به ورسو پلان کې ته بس خبره ختم شو موږ تاسو څونه ولیدل او کې ها کوي بس خبره ختمه کم یو تن له سزا ورکړه هغه ځوی پرې نه خوستلو اول شابه دا فیصله وسنو کړ او بس خلکو مقدمات تر وړاندې کړو فیصله چار چاته خپل حق ورکړ دې کې د اوخي زویو او پلاری بادشاہ ولید داغه یو زویو هغه د یو خزي سره لانجه و پسمکه زمکه د خزي وا او چون کې دا د بادشاہ زوی دی لکه دی وخت کې زمونږ تاسو یو د تانادار زوی هغه به کترانه ولي یو پولیس عام کسته هغه برانه ولي زما پلار پولیس ته زما پلار تانادار دی او به چې غټي محکمې والے پلار کو تاغه ټریپک والا متسنی جی ویلې وزه پلان کې ما دام د بادشاہ زیو عمر ابن عبد العزيز چوک قتل چې حق د زنانه ده فیصله وکړه چې دا ولورکا خپل گورنر ته ویل چې دا حق تیواله زنانه تیواله کا نو دا د اوخي زوی د بادشاہ زویو ډیر اولګي د ډیر په غوسه کې عمر ابن عزیز ته خط ولیکلو په دې خط کې ته ولیکل چې ته وګوره عام کس وې چا نه پیژندلې زمنګ د پلارانو د وجنا حکومت کې زمنګ پلاران بادشاہانو هغه ته دې مرتبه تر واستلې او تو سره لګيږي مونږ ته دا کو فلانو کا عمر بن عزیز څنګه خط راغی او وی کتر خط کې ته واپس تولی کل بسم الله الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الهدى د سیمون دوی چې پتا دي سلامي والسلام علی من اتبع الهدى او ته ویل چې زلا د مسلمانانو په کارونو کې مصروف یم الله وزګار نه ذکر د مسلمانانو د کارونو وزګار شوما زبتارا ولم خرڅوم بده او ستا پیسې به بیت المال ته چوم زکه ستا مور انځوا ستا پلار را لګېدلې دغه انځه د بیت المال په پیسو اغستې ده او دا غي نه تشوي دغه ستا مورم د بیت المال لا تم د بیت المال زتا په دغه کې چوم ستا پیسې ز بیت المال ته چوم او زه د مسلمانانو په نور کارو کې مشغول یم دونیم کاله حکومت او عدل انصاف کرا واستو ځان نه شروع کړه ځان نه شروع نه کی کنه او په خپل کسانو عمله پرانه ولې نو انصاف را وستل دا ډېر ګران کار دی دې د وجنه اول به ځان نه شروع کوو زی ځان نه شروع کم تی ځان نه شروع کی بل ځان نه شروع کی په خپل الله معاشره برابرای حبیب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویل مخکې تیر شو چې تاسو به ما چې تنی ویل جنگ به شروع کوي او بل لاره چې د مخکې نه به د غشي گزار نه کوي اذا اکثبوکم فرموهم بالنبل چې نږدې د ترال به په غشي باندې اولي او واستبقوا نبلکم خپل غشي ورزان څخه محبوس او ساتي ضایع نه کوي غرض رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جمله کې صحابه ته هغه تعلیم ولا ورکو چې
ستاسو هغه شی به ځای کې نه چې کله هغه ته نه رسېږي ورشه د بجلی ته غواړه کله چې عالم صاحب هغه بجلی ته واړه کله چې نږدې د راځي غشه د ځای کېږي نه نو به په څوکا به غشه استعمال کا د لری نه غشه موله چې ستا غشه ځای شي چې برباد شي او جنگ کی تاسو راکټ دی او تاسو ګولې دي اڅ ډز ډز باندې کې چې ګولې برباده او ځای کې نه هغه ځکه به استعمالي چې په کوم ځکه ګولې په کار راځي اسی اموال ځای کول موږ ته شریعت نه دی ویلي د دې نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم او قتل چې مکه مشرکان اگر اكشو میدان ته هغه ډېرې نه کم چې عدوه قصوا او توي مکه طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې توکتل وی ویل اللهم هذه قريش قد اقبلت بخيلائها وفخرها تحادك ورسولك فاحنهم الغداة يا الله دا قريش رال میدان ته ډېر په فخر رال او ډېر په کبر باندې رال او یا الله ستا مقابله کوي ستا د رسول مقابله کوي نور څه خبره خو نه ده ستا سره مقابله ده ستا د رسول سره مقابله ده یا الله فاحنهم الغداة سبال دی مردار رسول الله تخیری او کړ خیری کله کله کافر تخیری هغه جایز دی دغه هم نه وایو چې کافرانو تخیری مکوا لکه بعضی کسانو یې کافر تخیری مکوا نه معین ته خیره مکو معین ته یو خاص معین کافر دی هغه ته خیره مکو ولیکي چې الله غل توفیق د ایمان ول ورکی لیکن عام کافرانو ته خیره کولای شي چې الله څوک ستا استاد رسول مقابله کوي یا الله ته څه تی الله هلاک کا یاد مسلمانان داغه د شر نه محفوظ کا وغا خپل انجام ته اور سواده جایز دي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خیره وکي فاعنهم الغداة معين كستبا خيرين كو زكاة خيريش دي معين الله توفيق ايمان ورکی رسول الله صلى الله عليه وسلم خيري کولې خاص کسانو ته یا الله پلانکه تباک پلانکه تباک پلانکه تباک الله آیاتونه را اولګل ليس لك من الامر شيء ستا اختیار کې دا نه دي یا ول الله ته هلاك به کیا به توفیق ولور کی او ما کوم ته چې رسول الله خیره کولی الله ول توفیق ایمان کې لیکل رستو به صحابه شو مؤمنان شو معین ته نه کې عام کافرانو ته خیره کولش لا علی التعین یا الله دا کار څوکې ته سپیش هم دې کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل کدی کسانو کې کم یو تن کې خیری دا سر اوخ باندې چې کم ناشته ده دې کس کې بد د خبره کې بخیری عتبہ ابن شیبہ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره زکه وکړه مخکې تیر شي کله چې مکه مشرکان میدان تراله او صفونه سره برابر شو په دې وخت کې عمر او تبیل عمر وهب ابن عمر هغه د مکه مشرکانو ته ویل ودرېګا زه د دې صحابو معلومات کوم چې دا څونه کسان دي چې کله د لاړو وی قتل او کسانو ته ویل چې ما ته 300 کسانو په مقدار پوری کسان ښکاری به مکه مشرکانو ته ویل چې ورګه زه نورم اندازه لګوم چې شاته خو څوک کمین پټ نه ده کې نه وله ظاهر کې مونږ تلګ را کار کوي نو رشاته مونږ ته پټ کې نه ولي او په میدان کې مخکیل کې او بیا را باندې غي راشي ډېر لري شاته طرف نه راتاو شو راغه واپس مکه مشرکان ته ویلو چې د دې لپاره هیڅ کمین نشتا
شاته کسان پټ کینولي هم دغه کسان دي. وليس لكم منع الا السيوف، او د دې سره ګوره بل شی بغیر د تورونو هم نشته، صرف توري دی وسره، نور شي نه مزانشته، اسباب هم مزانشته. خو لیکن د سی ګمان په اونې کوي چې دا لک کسان دي او موږ به ختم کو نه شي ختموله. زکا وی نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، وی دا یثرب نه چې کوم اوخان راغلي دي ځان سره اوخ مرګ راوسته اسم په الله وی که یو تند دیونه مړ کوي ترڅو پورې تاسو نه اقص کس مړ کړي نه. نو سوچ وکړئ چې 300 کسان دا غي نه موږ مړ کو او 300 موږ نه مړ کی به په دې ژوند باندې څه خوند دی؟ دې ژوند پیدا څه ده؟ خوند دې څه دی چې دونه کسان موږ نه پکې لاړو او دا غي نه پکې لاړو. ولک سوچ او فکر وکړئ، جنگو کو واپس لولو کې خیر دی کو واپس کې خیر دی. کله چې دا خبره وکړه نو حکیم ابن حزام چې د خدیجه رضی الله عنها ورارو هغه ورارو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت پزړه کې سره مینه محبت خو د مشرکانو سره په عقیده کې ولاړو. رسول الله توفیق د ایمان به ورکړی دی، فتح د مکه کې ایمان راوړی، ډېر اعلی مؤمن دی. د دې حکیم ابن حزام راغی عتبہ ابن شیبہ، دا عتبہ ابن ربیعہ هغه ته ویل چې ګوره تم د مکه مشرکانو په مشرانو کې زته یو خبره نکوم چې ته هغه کارو کې نو د هغې د وجې نه به ټول عمري ستا خلک ښه یادوي او ستا صفتونه به کوي، ستا تعریف به کوي که دا کار دی وکړو ته کولی شي. اول څه خبره ده؟ اول خبره دا ده چې د جنګ کې څه پیدا ده؟ که موږ جنګ کوو ابو سفیان تللی دی مالونه ځان څه ویوړه او چې دی نه دونه کسان د هغوی نه مړه شي او موږ نه مړه شو، پیدا د دې جنګ څه ده؟ خو داسې کار وکړه چې دا عامر ابن الحضرمي د ضرور هغه نخله جنگ کې صحابه مړ کړي وو او مالونه ته اخیستي وو. ته داسې کار وکړه چې د هغه دیت ته په خپل ذمه واله هغه ته وایي چې وروره ته څه دپاره جنګونه او بدلې غواړې او زه به تاله دیت درکړم، ستا ضرور دیت به زه درکړم، ځه صحابه وجلی دی دیت به له زه درکړم چې هر څونه تاوان په ما راځي که مال ته تللی هم همدله زه درکړم، خو دې خلکو ته مه وایې چې ما څه ودرېږي د جنګ دپاره، ته ووایه چې بس یاره جنګ پرېږدئ. نو دې عتبه ورته وویله وایي دا ستا حلیف دی، ستا پارټنر دی، ستا د قبیلې سې حلف کړی دی. عتبه ورته وویل چې ټیک ده زما طرف نه ته دې ځینې ورشه، دیت هم په ما شو، کم تاوان چې په هغه په ما شو. ولاړ شه ابو جال ابن الحنزلیه دا ډېر ضدي سړی دی، دا سمجاو کا دا آرامیتوب ونه کي چل ول ونه کي. نو په دې کې عتبه پاڅېدو کسانو ته بیان وکړو ورته ویلی خلکه تاسو به شرم ګڼئ چې رسنګ د بدر نه دي واپس شو، دا شرم زما دا ټول بوزدلي او شرم زما په غاړه راواچوئ، زما په سر یې راواچوئ چې دا عتبه ډېر بوزدله دی، تاسو ته پته لري زه بوزدلی نه یم خو ځه دا شرم زما په سر باندې. او جنګ مه کوئ. ولې؟ ځکه که تاسو جنګ وکړو نو ټیک ده دې طرف ته زموږ ملګري دي او د دې هغه طرف ته د چا زوی دی، د چا ورور دی، د چا ماما زوی دی، د چا د تره زوی دی. نو که تاسو هغه مړه کړه دې د تره زوی په زړه کې تا ته دغه چې تا زما د تره زوی هلته وجلی ټیک ده. هسې قومیت کې اوس دغه کې راغلي خو سبا په قومیت کې زړه کې خوی که زما تره زوی تا ولې ووجلو، ټیک ده مسلمان شوی و تا ولې وجلو. نو سبا به ته په بد نظر باندې ګوري او دې جنګ کې خیر نشته ځئ چې واپس شو. دا خبره خلکو ته وکړه ویې ویل د عامر تاوان په ما شو. دلته چې حکیم ورغی ابو جهل ته نو ابو جهل حکیم ابن حزام ما وکتل خپله زغره تیاروله جنګ ته ځان برابرو
ما ورته وویل یاره عتبه داسې وایي زه به عامر له دیت هم ورکم تاوان به موله ورکم کوم ورور یې چې مړ شوی دی او دا په ما شو جنگ ته ضرورت نشته چې موږ د هغې دپاره جنګ کوو ابو جهل یو ځل په غوسه کې راغی وی ویل وی انتفق سحرو دا بوزدل ده پړپوسی راو پړسېدو یاره د وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه اولي د روډ پر راغې وی دا وجنه دا اصل کې دا ده چې د او قتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه اکلت جذور ما ته ډوړې ده موږ تاسو ویل که ما ته ډوړې ده دسی پاسانه به پیور شسته به ختم کو ندی چوکته چې رسول الله صحابه په میدان کې اوس موږ ورکو او پاره کې د دې زوی د صحابه سره د خپل زوی غم وړه ده زما د زوی په کې منډ کی او سباله په پته ولګي یو دا کار وکړو دې کې الله تعالی ورکار کړل قران کې ويقللكم في اعينهم په بدر کې اول مشرکان ته الله مؤمنان کم کار کړ او کافر ته پاول کې مؤمنانو ته ډیر کار کړ ډیر پاره چې تیاریو ته پوره وکي او چې جنگ ون قتلو الله سر ملائک ډیر د مؤمنانو ته په نظر کې ډیر ورو اچول درې چنده پیراتل او مکه مشرکان صحابه ته دونه کم کړ چې نورم په ورزړه ور کړ عبد الله بن مسعود یو تن ته وای یره دا بچونه کسانی او یو په مقدار به زر کسان وو او یو ته کار کړو یا کسان به ابل یره سل برا تکاری سل پوری وای الله په دې ور ډیر کړ سړا ور کړ دیو جن ابو جال ویل مړه تا کو اوکلت جذورین دې سبه ختم کړو یو دا کارو کو خلاف کو بل فساد دا وکړو چې زری ابن الحزرمی ته عامر ابن الحزرمی را وختو او ویل چې تا خو قتل چې اوس بدمن ستاد ضرور بدله اخلو په خپل سترګو دي اوري د صحابه دا ټول به ختمو ستاد ضرور په بدله کې ولیکن ستا حلیف عتبہ هغه اوس دا نه غواړي دا جنگ ختمول غواړي کسان لري کول غواړي د سیو کا شابه ته دې خلکو تخپل فریاد وړاندې کا عامر ابن الحزرمی زر جامع ویستله او چغه ولګول وا عمره ما ستاونه مدد وکي دا خبرو کوم مشرکانو کې جذبه رااله چې جذبه په کراله دلته میدان د جنگ څه چلو ګرم شو جنگ شروع شو یو تن بګي قسم وکړو اسود هغه قسم وکړو اسود ابن عبد الاسد چې قسم په الله چې زبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حوض نه وبس کم او لا اهدمنه او لا اموتن دونه یا به ولورانوما او یا په ځان دی خو امر کوم دا قسم یو کو او دا د رسول الله د تروري زوی دی د ترور زوی دی د ضرور هغه د نبی صلی الله علیه وسلم سره په جنگ کې ولاړل صحابي دی او دا د حمزه خوره دی حمزه خوره دی د مور د حمزه تر دا ترور و دا خوري و برا نو په دې نیت باندې خپل بادری کار کول چې د حوض ته ورزمه حمزه تر وړاندې شو په دې خپه باندې وو مراوی غرزو د بیا ځان راختو چې خپل قسم کې ځان پوره کوم حوض ته ځان د په خویدو کشو و دې کې به په حمزه راتا شو په دې سر باندې او اینی ول په حوض کې ور غرزول هغه ځای باندې مردار نست په حالت د کوپر باندې لاړو همغه مامارا ولګي د خپل خوري څکو مړې کو دې ته نه کته جیر د ازما خوري ده والله او رسول دشمنی د پارو به دین رستو جنگ شروع شو آینده هفته کې به ان شاء الله هغه حالات به بیان الله دې موږ تاسو د دې صحابه سره یو ځای کی مرګ نه دی بعد اوس موږ روحونه الله یو ځای کی او په حشر کې دی الله دې سمو په جنت کې یو ځای کی الله دې مینه محبت موږ په زونه کې پیدا کی هغه سره اثر یې زموږ په زړه کې پراته الله دې موږ تاسو په دې معاشره کې صحیح شریعت راولي صحیح قانون دی الله راولي
چې باغې پسې موږ رواني او معاشره زمونږ دیني په دین باندې عمل کول موږ تاسو آساني څوک چې اختلافات موږ تاسو کې پیدا کوي تضادات پیدا کوي الله دې ولغه ته هدایت وکړي بین به الله هدایت وکړي ګران نه ده هدایت په نصیب کې نه الله دې نست او نابود کړي دا موږ تاسو ته شو دا تفریقو دې تفریقې چې اونکو نه موږ تاسو خلاص دې مسلمانانو په منځ کې تفریقې کې د ملکونو په نوم د قومونو په نوم او د نور باندې یو مسلمان دی تفریقې پیدا کوي الله دې ته ول هدایت کې هدایت په نصیب کې نه الله دې ختم کړي د دنیا نه دې الله نست او نابود کړي ختم دې کړي الله دې څو قرضداري قرضونه دې الله ولده پکې دي چا نور حاجات الله دې حاجات ول پوره کړي چا زینه نه کورونه نه الله دې ول خپل کورونه ول ورکړي خپل کورونو مالکان دې الله کړي دا دعا زکه کوي چې اکثر دا کسان مونږ وینو ډېر هم خپش کریګانو پسې ګرځي ماته ضرورت ته غریب مجبور دی او کری والا مالکانو تم دی الله هدایت وکي هغه بس صرف پیسې پیدا کوي دي ته ګوري نه چیرې دا کور د ستوګنه نه کنه ده بس مال ایڈوانس را کو پلان کې را کو عجیب خبره ده یو پنځه مرلې کور د کچا الله در کو کچا او تر لګي د خلکو سره ظلمونه کوي د الله نه غټ جنت غواړي چې الله مال د سرو زنه جرت راکړي در به کې دلا الله به سپدي حساب کې مړ پنځه مرلې دي چاله نه ورکولې یا غم زماوي او دونه سختینه تشدد دې سره کو او زمانه وسه غواړي غټ جنت غواړي لکه سوچ مونږ ځان څه وکړو کنه رښتیا دا کومه معاملې ده والله دې سم تعاون او مدد خپل زین دي الله تعالی ورکی الله څنګه خزانه دي الله دې هر چاله ورکی والله دا زمکه ارزانه کی دې دې ارزانه کی هر انسان ته الله خپل قدر قیمت زې ولور چا قرضونه الله دې قرضونه داغي د پک خپل خزانه نه چا کارونه نه الله دې کارونه ولور دا پریشانه دي الله ختم کی زموږ ستاسو د ملک دی الله امن او امان راوړي صحیح معنا باندې چې مظلوم هغه پکې کولاو ګرځي او دا غس ارث کولاړي او ظالم مخ ارث نسی اخر خاتمه دی الله زموږ ستاسو په ایمان کې او عذاب قبر او عذاب جهنم نه دی الله ممتاز اوساتي بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم مرګي ته پوښتنه کړې چې عام جمعتون کې دعا اذان کیږي او دلته یو اذان کوي تاسو د حدیث یو اذان کوي دا ولې نبی صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې با د جمعې په ورځ یو اذان کېږي ابوبکر صدیق په دور کې به یو اذان کېږي عمر بن خطاب په دور کې به دا یو اذان کېږي نبی صلی الله علیه وسلم په منبر کې ناستلو نو مؤذن با اذان او تمخته وکړو عثمان جان کو په دور کې لږ وخت چې تیر شو نو هغه د یو مصلحت په بنا چې په بازار کې خلک مشغول دي او په خلکو کې سستی راغله ده جمع ته اول ټیم ته ځان نه را رسي جمعې په ورځ باندې وختي راتل سنت دي چې سړی وختي راځي او اولنا خطیب تکینی چې خبره وکي اوس خبره په منځ کې روانه ده تراله سر چې دیني اورېدل پرستو خبره به څه پیش دا اولنا راتل پکار دي دا کوشش مونږ تاسو نه دی پکار مثلا دې محله کې زموږ مرګري کور کې ټول ورځ ناشتي او مانځه ته نږدې هغه ټیم تراشي نه دا اول اذان چې وشو وزدين رستو تعالی په کور کې کېناستل حرام دي جایز نه دي تعالی غسل خرڅول جایز نه دي تبه داغه نمخ کې تیاری وکړي او داس باندې کړي غسل باندې کړي جامع باندې چولي اذان نمخ کې راشي څنګه اذان شروع شو او دین رستو ته په کور کې کېنی چیس کې دا چیس کله حرام خبرې کې دا خبرې کول د حرام دغه څه نور وخت ردل حرام ول قران کې دي فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع الله ذکر ته بزان رسې خطبه ته وذروا البيع اغستل خرڅول بم پرې دي نور خلا پرې دا نور کارونه هغه کار په غزه پرې دي انزل برازي په کې سستی وا
هغه سستۍ په بنا عثمان رضی الله عنه لاړو وی ویل چې را خلک په نقصان کې پرینوزي اذان به اوریدل نه اول ته کارونه کوي نو په ګناه کې پریوزي نو بازار سره یو مؤذن مقرر کو اذان وکړو څنګه چې هغه اذان شو بازار والا بازار سره څه بند کړ جمعه تبرال دلته به دویم اذان به عثمان رضی الله عنه شروع کو به نو که په دغه طریقه چې اذان کو جایز دی یو اذان د بازار نه یو په دې ځکه لیکن موږ یو اذان ځکه کو چې رسول الله په زمانه کې یو ابوبکر په زمانه کې یو عمر په زمانه کې یو او دا زمونږ ستاسو اذان سر ځای ته رسیږي دی یو سپیکر نه بازار تم رسیږي نور خلکو تم رسیږي خو اذان نه واوري او چې ناراضي خو ناراضي قسم او ګناه کې څه اهمیت ته جمعې د ورځې دونه قدر او تشته نه دې د وجنه د سنت مطابق منګه دغه عمل کو که چا په هغه طریقه چې کوم عثمان کړي چې بازار کې کوي اذان او بل منبر ته کوي که په دغه طریقه باندې چې اذان کو موږ ته جایز به وای ان شاء الله وجه عثمان رضی الله عنه په عمل کړی دی او په وخت کې په صحابه رد نه کړی جایز به توای نه روا به تنوایو سبونه برابر کې نږدې څه